आपकी अब्बा जान ने भी रोटी नहीं खाए। 100 रोजे 3 रोजे शुरू च मां हम रोटी न खड़ले खपकी गमा नुसानो मां उस्ता तालीमाती जमा खैर का तालीमाती जुगोरा दा जोन द खुराक न दे दा जोन द लिबास न दे बल्कि जोन द अमल ने दिन बाज उस्ताद और शेख साहब फमेंस के ख्याल न जुड़ेगा ज उस्ताद मोहतरम ता और तसमर तालिबाती दी आगे तम दा दरख्वास्त दे चलो हवकीरी और बुखारी शरीफ रवाखरी शेख से बहुत ख़त्म शुरू गई खप तवज्जो सरा खप एहतराम सरा खप अदब सरा जमो शेख से दावत वरकम चिदा खत बुखारी जमो को उस्ताद होगी और दा बेहतरीन अंदाज के और पुरमगज खबरें चमो को उस्ताद सरा मुस्तफीद नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तुसब्बिहु लहुस समावातु वल अर्दु व मन फ़ीहिन वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु कान हलीमन गफ़ूरा। वअन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमानु तबारक व तआला इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। व अक़ूलु बिसनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरिल मुअमिनीन फिल हदीस मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी रहमहुल्लाहु तआला रहमतन वासिआ क़ाल बाबु क़ौलिल्लाह व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम तूज़न। व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ाल अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ाअ अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु व अन्हुम क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान फ़क़ीलतान फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। कुलो उलमाए किराम, शयूख़ एज़ाम, तुलबाए किराम और तालिबात
د دین سره مینه محبت کوونکو مسلمانانو ورونو او خویندو میندو الله تعالی جل جلاله امنواله پدی جنکو باندې یو لوی فضل و کرم او احسان کړی دی چې په خپل کورونو کې اوسي او سره علم دین هم حاصلوي او د احادیثو پسونو او زرګونو احادیثو نه دوی مستفید شول او احادیث زده کړل قرآن زده کړو علوم هم زده کړل مخکې به خلکو د احادیثو ویلو دپاره ډېر لرې سفرې کولې امام شافعي رحمت الله علیه لوی امام تیر شوی دی لوی فقیه او لوی محدث تیر شوی دی په 2 کالو عمر کې قرآن پاک یاد کړو او 10 کالو په عمر کې په نهوش پو کې موتا امام مالک یاد کړه او دا کتاب یو غټ زحیم کتاب دی 15 کالو په عمر کې د وخت مفتی جوړ شو خو بیا دې باوجود چې دا یو کله په لوی عروج باندې وو او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه باندې شاګردان یې لرل چیرې چا ورته ویل چې په بغداد کې یو محدث دی او صرف یو حدیث دی ورسره دا حدیث داسې دی ورسره چې بل چا سره نشته نو دوی سره شوق پیدا شو چې زه له مصر نه قاهرې نه لاړ شم بغداد ته او زه سفر وکړم د یو حدیث دپاره نو را روان دي او په لارې کې پیسې ترېنه ورکې شوې او سوچ کوي چې زه د عالم ته حدیث زده کړې لپاره لاړ شم که کور ته واپس شم که کور ته زه واپس شم نو بیا ما دپاره دا مشکلات دي چې نن قافله میلاو شوې ده بیا والله اعلم قافله و ما ته میلاو شي که نه که میلاو شي داسې وخت به میلاو شي چې کیدای شي دا محدث له دنیا نه تللی وي وفات شوی وي نو زه به دې حدیث نه محرومې شم او کزم نو ما ته په لاره کې د خوراک او د څښاک مشکلات وي نو سوچ یو کو سوچ نه پسې فیصله وکړه خیر د په لاره کې د ما د مشکلات وي تکلیفونه دي وي خو چې دا حدیث ما نه پاتې نشي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته علم وشو چې زما استاد امام شافعي رحمت الله علیه را روان دی او فلانی محدث دبا یو حدیث وایي دې لپاره راځي د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورکوټه بچي هم وا او هغه په وړاندې څو ځلې دوی تذکره کړې وا چې زما استاد امام شافعي رحمت الله علیه ډېر لوی عظیمه هستی ده وایي 150 کالو راسې زه هر فرض مانځه نه پس امام شافعي رحمت الله علیه ته دعا کوم دا 150 کالو کې یو لمونځ هم مانه پاتې شوی نه دی د خپل استاد دپاره دعا غوښتل دا لورې ویلې چې ما والد صاحب خو ټوله ورځ درس کوي ټوله شپه عبادت کوي ډېر کم خوب کوي دا به څنګه ولي الله دا خو به شپې او ورځې په عبادت کې مصروف وي امام شافعي رحمت الله علیه ته ډېر انتظار وشو چې کله دی راغی نو شپې روټۍ وخوړله او شپې چې لمونځ ماسخوتن ور وکړو نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه عبادت ته کېناستلو ودرېدلو او خپل په عبادت باندې لګیا دی او امام شافعي رحمت الله علیه سملاستلو په ځان یې چادر را واچولو او پروت دی
نو دا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه معصوم لورو چې کله دا حالت وکړل ویل ہے زما والد صاحب عبادت کې یو دی عبادت نه کوي بیا ویل کېږي چې ستړی شوی وي نیمه شپه به راپاسي نیمه شپې مې چې وکتل پروت دی ما ویل اخره شپه به راپاسي اخره شپه مې وکتل پروت دی سحر شو اذان وشو زما والد صاحب ورغی والد صاحب مې اواز په وکړو چې لمانځه ټیم د زو نه نو فوراً ورسره راپاسېدلو لوټه ورته پرته ده اودس یې نه وکړو بیا اودس لمانځه ته روان دی د دې خیال مطابق امام شافعي رحمت الله علیه لمونځ وکړو بیا راغی بیا یې چادر په ځان باندې واچولو نو ما ویل دا څنګه بزرګ دی څنګه امام دې ټوله شپه یې خوب وکړو او عجوبه خبره ده بیا اودس یې لمونځ وکړو سهار چې ناشتې ته کېناستل نو ماشاءالله شکور یې خو تشکو ټول موږ ته والي صاحب ویل چې اولیاء الله کم خوراک کوي نو ما ویل چې یاره اولیاء الله کم خوراکي ده خو ټول شکور تشکو بهرحال امام شافعي رحمت الله علیه سره په دې ناشتې په ټیم باندې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خبرې شروع کړې اذر شپه دې څنګه تیرا کړه وای ما خو یو ټکی خوب نه دی کړی ولې دې کې نه وکړلو تاسو شپې نو لمانځه کې یو آیت ولوستلو او په لمانځه کې مضبوطاً دې چې کوم آیت ولوستلو واتقوا یوما نمخې وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم دا آیت چې تاسو کله تلاوت کړو او زه سب لاسم نو دا آیت نه مخته ودرېدو نو ما ټول شپه په دې آیت باندې تیرا کړې ده په دې کې مسائل لټول یو مسله دا مې ولټوله چې اسلام ډېر لوی د خیرخواهي دین دی چې ګوره سود یې منې کړو او قرضا دې که ورکړي په سود باندې سود خو ختم خو دا قرضه به هم فوراً نه غواړي بلکې دا با دونه پورې قرضه وی چې هغه تنګدسته وسعت والشي فراخي والشي هر پیسې ترې نه غواړي خو که په صدقه کې ټولې الله رضا ده پرو کې به ډېره بهتري اسلام لپاره یو بله مسله مې ترې نه راوباسله چې اسلام کې ډېر لوی ښکلي اخلاق دي ښکلو اخلاقو وال مذهب دی ګوره غریب سره به څونه ښکلي اخلاق درلودل صدقه یې کړه د ده غربت نه د ده محتاجي نه غلطه فایده مه اخله دارنگی ما مسائل لٹھول نو 108 مسائل میں دے آیت لراؤ بات اگر 108 نمبر مسئلہ میں چرا باسلا پدی وقت بانی تاسو آوازو کو نو ما باندې شپه ډیره لنډه راته ښکاره شو چې اوس ولا یو آیت کې زه شروع یم او شپه باندې تیره شوه اجنګي وایي چې زما هغه کوم اعتراض په زړه کې ختم شو او ما ویل چې زما والد صاحب کومه شپه په عبادت تیره کړې ده هغې نه د امام شافعي رحمت الله علیه شپه ډېره بهتره وه ولې زما والد صاحب عبادت چې کولو ځان دا پاره کولو د ته صرف فایده
امام شافعی رحمت الله علیه چې د شپې کوم مسائل راو باسر د امت ته فائدہ رسیدا دې په بنا باندې زما پلار نه زما د پلار ول استاد شپه ډېره بهترینه ده خو د روټۍ په بابت کې لږ شکایت ولا بے زما والی سے اردوی چپتا سفر سنگے ہوگو وہ سفر میں دا سے ہوگو چی ما قافلے سر وقت تک شروع کو نو پلارے کے مانا دی پیسو والا تیلا غائبہ شو نو ما ویل چکا واپس کی گئی کی دیشی بیا ملاقات ونشی ولی چی بلے قافلے تبازی انتظار کہوں چلو زو تکلیف وی خو تیر بشي د دې قافلې والو خلکو په لار کې تجارت وکولو شپې ورځې تېرېدلې زما بیا ډېر قدر کولو خو ما دوی سره روټۍ نه شوه خوړلی ما ویل کیدی شي د دوی مال مشکوک وي یا حرام وي په ناجایزې طریقې کیدی شي ګټلی وي دې له وجې د دوی خوراک ما نه کولو 3 ورځې پس به چې ډېر زیات کنګال شوم ډېر زیات به کمزوری شوم تګ به ما ته مشکل و بیا به ورسره کېناستلم یو څو نوړۍ به مې وخوړلې ما د 6 میاشتې دوی سره په سفر کې را تېرې کړلې او ما په مړې خېټې روټۍ نه ده خوړلې بلکې څو ورځې پورې به مې نه خوړله دا چې حرام به خېټې ته لاړ نشي او چې کله به داسې مجبوري حالت و بیا به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه لو وجنب ما په امر مجبوري یو څو نوړې وخوړلې ده هلته خو ما ته حرام هم حلال شوي خو چې کله زه تاسو کره راغلم او داسې روټۍ ته کېناستم ما ته په دې روټۍ کې په دې مړۍ کې په دې ډوډۍ کې ډېر ښکلي نورانیت ډېر ښکلی نورانیت ښکاره شو او ما ویل چې داسې حلاله روزي خدای خبر چې په ټول عمر کې درته میلاویږي نو ځکه مې ټوله روټۍ هم وخوړله دلته لور دی پته ولګي د ما وروڼو او د ما خویندو میندو مقصد مې دا دی چې یو حدیث د پاره دونه لوی تکلیفونه تیر شوي دي او دوی ته په مفته کې دلته احادیث پړاو کړو شو چې یوه شپه یې هم سفر نه ده پسې کړی دویم مقصد مې دا دی چې علماو خپل هغه دین چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا ورته ملاو شوی انتہائی تکلیفونو سره حاصل کړی دی او امت ته حواله کړی دی امت باندې لوی احسان کړی دی خو افسوس خبره ده نن مونږ په علماو باندې دین لحاظ سره اعتماد کوو خو دنیاوي عہده چې مولا ته میلاو شي نو مونږ په زړه باندې درد ولګي ولې دا مرتبه ته میلاو شوې ده دا عہده میلاو شوې ده د سره خو جومات ښکلی ښکاري وایي د سره څنګه جومات والمنبر ښکلی ښکاري محراب ښکلی ښکاري دارنګې ممبرشپ کې رکنیت د پارلیمنټ کدی وي دی په ښکلی ښکاري نه پارلیمنٹ کھولے پخکار ومولی دا دنیا کی سونا لوی کرپشنون وشول دا دے ملکوات یو مرد کلندرو او دا اگا ملگریو چاہی ورو پا کرپشن اوزا پورے پسابیتا نکڑیشو نو علماء باندې اعتماد وکړي او علماء باندې بدزنی مکوي اجنکه بدزنی په وکړه کنه چې دا خو روټي خور دی روټي خلاص دی داسې معلومه وي هاي هغه څوک وو هغه د وخت ولی الله وخت امام چې حقائق ورته وړاندې شول او یقینا پلان مې چې 10 کاله مسلسل هر مازنه پس دعا د لپاره کړی دا داسې کوم هستی نه ده دا خو لوی عظیم هستی ده امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هغه هستی وا چې کله د وهل ټکول او خوړل هغه د پاره امام شافعی رحمت الله علیه ته مخکې پیغمبر علی السلام زیارت شوی
چې ورشه امام احمد ته ورته چې امتحان در باندې راتلونکی استقامت سره اوسه بیا څه وکړل زیری ورکول کی امام احمد رحمت الله علیه ته چې کوم زیری ورول چې پیغمبر علیه السلام داسې وایي خپل کمیس یې ورته وباسلو چې دا زیری کې تا ته میلاو شو د واخله کمیس چې کله دا زیری والکس راغی د امام طحاوی رحمت الله علیه ماما او امام موزنی رحمه الله هغوی دا کمیس راړو نو امام شافعي رحمت الله علیه ورته فرمایي چې دا کمیس خو تاسو د درګړې ته حقدار خو لږ ما ته راکا چې اوبو کې زه ډوب کما او دا اوبه راوالما دا اوبه زه اوس کما چې دې کمیس کې کوم برکت زما د شاګرد ور راغلی چې آزا ما خېټې ته خپل شاګرد باندې دونه هغوی کوم وهل ټکول دین دپاره خوړلي بهرحال وخت مختصر دی یو څو پروګرامونه مې نور هم پاتې دي او ټیم هم داسې دی چې 12 بجې خبر مو کړې وه خو ډېره مشکله ده چې زه 12:30 بجې هم ورسم عزیزان محترم احادیثو باندې ډېر لوی مشکلاتو سره علماو عمل کړی دی او زده کړه کړې ده او هر چا نه بیا علم نه حاصل او د حدیثو یو محدث وایي چې مونږ به چې کله د خپلو استادانو نه احادیث زده کول اول به مو د دوی تحقیق کولو چې څنګه سړی دی کور ته به ورلو علاقې ته به ورلو علاقې کې به مو یو ځای بل ځای د خپلو خپلوانو پردو نه تپوس کوو د سړی څنګه ده کله بیا راته وایي چې نه خور لور ورکوي یا خور لور ځنډی کوي که څه وجه ده چې دونه تحقیق کوي وایي خور لور ورکول یا خور لور ورنه کول دا دونه اهمه کیسه نه ده دین اعتماد په کومه دین والا خبره ډېره اهمه ده دین ترې نه اخلم چې داسې نه وي چې دروغجن وي داسې نه وي چې فراډي وي او ما دین ته ټیسټ ونه رسي دې محدثینو لوی لوی تکلیفونه تیر کړي دي موږ ته احادیث را رسولي دي خو د دوی دا تکلیفونه الله خواته لوی وزن وي چې کومې ورځې باندې تلل کېږي اعمال تلل کېږي یعنی په تلو کې بیا به هلته پته لګي چې چا کوم محنت کړی دی او الله تبارک وتعالی رضا دپاره تګ او کړی دی هغه ضایع نه دی باقاعده به الله پاک جل شانه تلې یا لوی عظیمه یوه تله انصاف دپاره قیامت په ورځې قائمه وي نو دلته الله پاک فرمایي ونضع الموازين القسط ليوم القيامه چې امام بخاری رحمت الله علیه دا الله والارشاد نقل کړی دی مونږ به کیدو تلې د انصاف خپله چونکې پرونه بل پرون له کویټې نه رالم هغې آب و هوا زمونږ آب و هوا کې فرق وي نو هغې له وجې نه لږ غوندې زکام تکلیف هم دی بیماري لږ غوندې ډوبېره کړه زکام او نزلې شکایت هم شته الله دې شفا نصیب کړي ما ته هم ټولو ملګرو ته هم عزیزان محترم اللہ تعالیٰ جل شانو فرمائی چې مونږ به کیدو تلې د انصاف په ورځ د قیامت کې دا باب چې راغلی دی کتاب التوحید لاندې راغلی دی او توحید د الله پاک ذات او صفات لحاظ سره یووالي ته وایي او نضع جمع ده مونږ به کیدو نو پکار خو دا و چې دلته الله ویلي واضع زبا کېدم تله د انصاف یا تله د انصاف ولې چې کتاب التوحید دی او کتاب التوحید کې با الله یووالی ثابتوي چې الله یووالی ثابتوي
نو دلتا صفات لحاظ سر اللہ ذانتا منفرد دے پر نغعو سر نثابت دیگی اغعو سیدے سر ثابت دیگی طالبان اور طالبات پپوہی گی پڑے دیکھے علماء کرام درے نکتے بیانوی خوٹیم نشتا صرف یہ نکتہ درتا بیانو اللہ پاک جل نشانو قرآن مجید فرقان حمید کی چیرتا دخبل شفقت دخبل مہربانی ذکر کوي بیا حالتا مفرد سیغا استعمال کرے گا لگا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نن ورځ به تاسو دا پرستاسو دین کامل کو او پورا به کړو په تاسو باندې خپل نعمت او تاسو دا پاره مې دین اسلام خوښ کو نو دا ټوله مهرباني دا الله تعالی جل جلاله امنول مفرد صيغه ذکر استعمال کړي دا او چې چرته الله په خپل جاه او جلال او عظمت خای بیا تزان د پر جمع صيغه استعمالوي لہذا دلته دون عظمت طلبوي چې هغه تله کې د تلې وی چابړې کې وسره زمکه اسمانونو او جسدی دا کا پکې کې دې هم بیا پکې کې نو تومره غټه تله او هر قسم اعمال په تلل کېږي ورګوټي او غټ نو دا صرف یو ذات کولی شي چې الله دې او دا د عظمت خبره ده ځکه الله پاک ځان د پاره جمع صيغه استعمال کړي موازین جمع د موزون هم کې دي شي جمع د میزان هم کې دي شي میزان اصل کې میوزان وو کدی موزون جمع شي بیا معنا دا د مون به حاضر کړو اعمال ولې چې تلل کلی شي معنا دا خو څه بدل کې اعمال به نو مون به حاضر کړو مون به کېدو اعمال القسط ای لأجل القسط انصاف دا پارا لیوم القیامة ای فی یوم القیامة قیامت پورزے کے اگر موزون مانا نہ اخلے بلکہ میزان اخلے نو طلب ایوئی بھی کر دیرے بوی کی دیشی دیرے بھی خو کی دیشی چیوئی خو قطوالو او دا دی عظمت خیر و دا پارے جمع لفظ اردی استعمال کو یا دیر ہر قسم بندگانو اعمال و پکی تلل کی ہر قسم عمل نو دی عباد زیادوالی بندگانو زیادوالی او دی اعمالو مختلف والی لوجن جمع راوڑا نو من بکی دو تلے دا انصاف بیابا القس صفت شیل پار دے موازی او چونکہ موصول صفت ممیل کی پظاہرت مطابقت نشتلا خدا اعتراض کا ضرورت نشتا چی دا مصدر دے مصدر مخنث وی مذکر مؤنث دوارو دا پاری استعمالی ونضع الموازین القسط من بکیدو تلی دا انصاف لیوم القیامة پورز دی قیامت یا اجلیہ تعلیلیہ کولشی لأجل حساب یوم القیامة اوسی دا تلی دا انصاف کی دی سبب پکی تلل کی گی فرمائی دو قسم سیزونا پکی تلل کی اعمال او اقوال دا بنی ادمانو اس واللہ دیکھئے دی طولو اعمال بتلل کی گی نو آگے کی تفصیل دے اختصار سر در دوائم انبیاء والاعمال بنتلل کی گی دارنگی اویا ذرا کسان دی بے حساب بے کتاب با جنت ترزی خو پا دی اویا و ذرو کی ما اوتا کی سوک نشتا ذکر چی دید پر دی لوی شرائط دی اگر شرطونا ما اوتا کی نشتا کمزوری ہو ہاں یو بل امید لرو او دغه مختلفونه ډار سره کوي امیدونه را کوي
چې الله پاک به هرو زرو کسانو په سر باندې او یا زره کسان او درې لپې د قدرت دا به جنت ته بې حسابه پې کتاب وړي امید ساتو چې الله تبارک وتعالی به مو په دې جماعت کې شامل کې الله دې وکړي داسې کافران چې ټول عمر په کفر کې او د اسلام خلاف سازشونو کې تیر کړی وي ایس خیر نه وي ورسره ایس خیر نه وي ورسره نو دا کسان دا به بې حسابه بې کتابه دوزخ کې غورځول شي الله مو دې محفوظ وساتي او ځینې کسان داسې دي چې دوی اعمال به بدل کېږي ځینې وال اعمال به د کامیابي وال وي نیکې تلې بیا ډکې شي او موږ تاسو غوندې ځینې کسان به داسې وي چې اعمالنامه به یې کمزورې وي د دین والا نیک اعمال بیا کم وي یا ډېر به وي خوریا به پکې شوي وي دکلاوه به شوي وي چې څو خلک مې ښه یاد کړي هغې له وجې نه به هر څه ضایع شي او دوزخ طرف ته به روان کړي اعلان به وشي وامتازوا اليوم ایها المجرمون او مجرمانو نن ورځ جدا شئ دنیا کې خو په نیکو خلکو کې شمار وای نیکانو په جماعتونو کې به ناس وای نیکانو په مجلسو کې به شمار وای خو حقیقت کې الله خواته تاسو مجرمان وای جدا شئ او بیا به مو دوزخ ته وغورځوي الله مو دې حفاظت وکړي الله دې داسې ورځ په موږ باندې نه راولي چې دا اعلان کې موږ او تاسو به راشو دیما خویندو میندو مارونو اعمال به زموږ تلل کېږي د جناتو اعمال به هم تلل کېږي خو لکه څنګه قرآن پاک کې اکثر احکام نرانو دپاره استعمالېږي او زنانه پکې شامل وي جنات پکې شامل وي دلته طبعا جنات شامل دي موږ تاسو د اعمالو کوشش کوو چې لږ صحیح شي خو خولې سره ورته نه کوو خاص کر زموږ خویندې میندې چې دي زنانه غریبانانې په دې کې ډېرې معذورې وي لا به د لور غیبت کوي لا به د انګور غیبت کوي لا به د خپلې خواښې یا د مور غیبت کوي یا به د خپلو باجیګانو یا خپلو تلمیذاتو غیبت کوي الله دا پاره خپل ځان باندې رحم وکړي دا د مړو رور مړې خور وخت خوړلو مترادف دی وقال مجاهد امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې قرآن پاک کی وزینو بالقسطاس المستقیم چې راځي دا معنا عدل دا انصاف دا او دا روم ژبې کې عام طور باندې استعمالیږي خو چې روم ژبې کې استعمالیږي آیا عربي کې شتا کا نشتا نو دې کې اهل علم بازی وایي چې قرآن پاک صدا پاسا سلو کلمات شتا سل سیغې شتا سل الفاظ شتا دا صدا پاسا عجمی الفاظ ازنه وایي چې دا عجمی الفاظ بالکل اړو نشتا دا توارد د لغاتو دا توافق د لغاتو دا توافق د السنه دا یعنی مختلف جبه کې قدرتی یو سیزو یو رنگ راغلی لکه نن سبا موبایل د انګریزي ټکی دی پښتو کې هم استعمالېږي او اردو کې هم استعمالېږي ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل قسط معنی کېږي انصاف قسط ظلم قسط دا یو دارو دی او قسط مړی کې یو بیماري ده هغې ته وایي دا فرمایي چې قسط دا مصدر دی او استعمال په وخت باندې به د ډول اسم فاعل قاصد نه استعمالوي
बल्कि मुक़सिद पे इस्तेमाल है। हाँ कासिद चे दे दा जालिम तवाई लिहाजा ददवाल मस्दर चिकुम दे हागबा कस्द इस्तेमाल है। वयुकालो अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिद ऐ मस्दरु मस्दरिल मुक़सिद व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यो उस्ताद वो अहमद इब्न अशकाब द अशकाबिन हम वेलेशी अशकाब वेलेशी गैर मुनसरिफ हम वेलेशी मुनसरिफ हम वेलेशी इश्काब हम वेलेशी और अस्काब हम रागले। इमाम अहमद इब्न अशकाब ना अलावा दो नूर उस्तादान न इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दा हदीस नकल करे पदे बुखारी में खुदा अहमद वाले टोल न रुस्तो रावस्ता नूर उस्तादान वाले न रावस्तलो वाले वे असल की वो नुक्ता दा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन्नमल अअमालु बिन्नियात वाल रिवायत तकरीबन वुज़ल रावस्ते दे पहल किताब के खो इब्तिदा के सिर्फ इमाम हुमैदी वाल हदीस नकल करे और हुमैदी दे नुम नो ददनुम अब्दुल्लाह व प्लार में जुबैर व हागुनुम अब्दुल्लाह व हागुनुम जुबैर व प्लार वाल बे आगनुम निको अब्दुल्लाह व बेबल आगा प्लार नुम हुमैदी हुमैदुन दा आगा हुमैद निको पीज़म इश्क़गम पड़े पेड़े की कुम निको तिरशे वो आगा निस्बत है वो तो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर हुमैदी अल हुमैदी दाए वली उड़ाने को नूरो उस्तादान वाल शफ़ अहादीस नूर हम इन्नमल अअमालु बिन्नियात काना पे उड़ाने का वो इना नुक्ता दा यो अल अइम्मतु मिन कुरैश बाने अमल की उशिदे कुरैश तो यम नंबर बांधे अल्लाह पाक कुरान के फरमाई वलहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा अल्लाह दा पारा वो हमद दे तारीफुना दी प दुनिया के हम आखिरत के अवल के हम और आखिर नो इमाम हुमैदी चिकुम रावस्तलो अल्ता हामिम दाल माददा अहमद के हम हामिम दाल माददा इशारा की देता ची इब्तिदा मावल महमूद दे इंतहा में हम महमूद दे और ची इब्तिदा व इंतहा महमूद वी नोमेस के हम महमूद दे लिहाजा मा टोल किताब महमूद दे वाइखले अमल पोत और देते हम इशारा दा कि इब्तिदा व इंतहा मजलिस के द अल्लाह हमद बयान हवाए बोले वलहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिर नुक्ते डेरे दी फोटे निश्ता यो नुक्ता बला बयान हुआ बे मखफिज़न इंशाअल्लाह अवलनी हदीस के हुमैदी हागा इसमें तब्जील वाल लफ्ज़ राउस हुमैद और इसमें तस्गीर और दालता अहमद इसमें तब्जील दा तालिबानों और तालिबातों दा पारा अर्ज़ को उलमा अल्हम्दुलिल्लाह कपोहेगी और किसी अवाम दे दे बहस तनोर पोहेगी ज़िक्र लड़ दे के खबर है उन्होंने खोलता सो अवाम और सलामा खबरें और दौम ज़नाना हम दी ज़िक्र अवामी पाया दर्स में नंदर को अज़ीज़ानों हुमैद इसमें तब्जील दे इसमें तस्गीर दे इसमें मुसग़्ग़र दे और दात इसमें तब्जील दे इशारा दा देता हुमैद वर्क कोट का तारीफ कौन के या तारीफ करे शायद वर्क तस्गीर दे इशारा दा आगा हदीस ता चागा हदीस बान इन्नमल अअमालु बिन्नियात बांधे का अमल दे हो को तकलीफ बनदर तराजी मुश्किलात बन राजी वक्त न सर्फ की बस सिर्फ जड़ के नेत खालिस वाह न पले और दत इसमें तब्जील इशारा दा देते चले को मेहनत करे जब अब ख्वाजावे वक्त पवर करे हाला बदे अमाल वज़नी की इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला अहमद इब्न अशकाब जिक्र के पदे के मीम दे नदुई उस्ताद मोहम्मद इब्न फुज़ैल हाँ के मीम दे और पसे
उमारा दे आके मीम दे और पसे अबू जुरआ दे द अगे नूम हराम दे और पसे अब अबू हुरैरा दे द अगे नूम अब्दुर्रहमान दे टोलो के मीम रहा है। अब हदीस के कलिमताने हबीबताने इलर्रहमाने खफीफताने पसेजा टोलो के अलिफ वो इशारा दा देता मीम ना इशारा दा महबूबियत ता अलिफ लम्बी इशारा दा इलाह ता अल्लाह ता यानी कदा अल्लाह महबूबियत गुआड़े अल्लाह महबूब जोड़े दल गुआड़े अल्लाह वाल मुहब्बत और मीना गुआड़े नो दा कलिमात वाया दा अल्लाह महबूब पर जोड़ से अल्लाह मुझे खबर महबूबान वगैरह अजीजानो दो कलीमे दी कलिमताने दो कलीमे दी हबीबताने इला रहमान महबूबे दी रहमान ता अल्लाह 5000 नमूना दी रूहुल मानी वगैरह लिखले दी खो मशहूर चीज़ी 99 अस्माओ के सिर्फ रहमान रख ली वाले इशारा दा देता चिदा कलेमा ढेरे वड़ी दी नो तब आया चे दोना ज़्यादा सवाब संगी मिलावेगी वे आगाज़ात चे दर रहमत वसीअ दा टोल मखलूक दा पारा दे अगर रहमान दे पर रहमानियत पर बरकत बांधे वा स्तादा अमल दून दुरुल की चे स्तादा अमाल उतले दने के बपड़ हबीबताने खफीफताने अला लिसान पर जबे बांधे स्पके दी गैर मुनसरिफ निश्ता पके और दारंगे हुरूफ हल्की न होने के बराबर दी पके फेल निश्ता पके चे मुश्किलात पैदा स्पके दी पंजबे फ़कीलताने फिल मीज़ान तरनी दी पर तले के सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अज़ीज़ान अल्लाह तबारक व तआला तस्बीह पके बयान दे ताज़ीम पके बयान दे तहमीद पके बयान दे अल्लाह पाक दुआड़ा किस्म सिफात सुबूती